نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې تاسو د زناورو د املاګانې چې دي دا منبرونه مه ګرځوئ. مقصد د حدیث دا دی چې پخوا به خلکو د مشرانو ته پته لګیږي په دې سنډاګانو یا په غویانو به ناستو چې لار کې به داسې کراس کېدل یو بل ته به ودرېده نو په څاروي به ناستو یو بل سره به بلا خبرې کولې. پخوا داسې و داسې په دې څارو به خلک کېناسته نو چې چېرته به یې بوتله نو دوه زمینداران به مخې له ورله یا کلیوال نو زناورو باندې به ولاړ و دوی به پې د پاسه ناستو او خبرې به یې کولې. نو نبی علیه السلام مبارک دې نه منع وکړه چې د زناورو ملاګانې ممبرونه مه جوړوئ، ډېر ساعت پې مه کښېنئ هسې بېسه، ځکه د دې به هم تپوس کېږي. ما مخکې تاسو ته ویلي چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې د قیامت په ورځ به د ذرې ذرې حساب و کتاب کېږي، ځکه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د زناورو متعلق دونه دغه کوي چې د زناورو خیال وساتئ، ځکه ډېر کرته یو انسان د زناور په وجه جنت ته ځي او ډېر کرته انسان د یو زناور په وجه جهنم ته ځي. زما محترم بایزید بستامي رحمت الله علیه چې کله وفات شه چا خوب کې ولیده او د هغه د علم او د هغه د بزرګۍ تاسو اورېدلي دي. اکثر د بایزید بستامي رحمت الله علیه واقعات تاسو ته کومه چې د په یو مجمع کې څو لکه عیسایان چې کوم دي مسلمانان کړي، یو لوی بزرګ انسان دی بلکې د علم او د بزرګۍ دپاره د ډېر خدمات دي. وایي دی چې کله وفات شه چا خوب کې ولیده چې بایزید ستا خو به بخانه شوي خامخا، ځکه بزرګ انسان وی، عالم وی، تقوادار وی، وی او بخانه مې شوې ده خو د دې په وجه نه ده شوې. هغه بزرګ وایي ما خوب لیدم او حیران شوم چې د دې په وجه نه ده شوې نو موږ سره به څه کېږي. ما ته وی الله ووی چې بایزیده بخم دی خو په یو شی باندې. ما وی الله دا څه شی دی چې ته مې پې بخې، ورنه زما خو د دین دپاره ډېره تقوا او خدمات دي. ما ته رب وفرمیل بایزیده ټیک ته ستا خدمات د دین دپاره دي، ستا علم او ستا د بزرګۍ چرچې وي په دغه زمانه کې، لیکن ما چې ستا بخانه کړې ده هغه په یو شی باندې ده. ما وی الله دا څه شی دی ما ته وښیه چې زما دې پې بخانه وکړه. ما ته رب وفرمیل بایزیده د یخنۍ موسمو وی چې کله ته راپاسېدې تهجدو له او ودې کتل د پیشو یو بچي و د یخنۍ نه مړ کېده، تا چې کوم څادر په بدن باندې اچولی خپل ځان دې بربڼ کې یخنۍ ته دې ونیو، هغه د پیشو بچی تا په هغې کې پټ که او ګرم دې که، هغه چې سا واغشته منډه یې کړه، د هغې ورځې نه ما ستا د مغفرت اعلان وکړه. زما محترم ما وی انسان د څاروي نبی علیه السلام مبارک وفرمیل دا حیوانات چې په حیواناتو باندې مرحم وکړي. د نبی علیه السلام یو اوښه وه، زه اکثر تذکره کومه، د نبی علیه السلام مبارک یو اوښه وه، نبی علیه السلام مبارک سره ډېر عادي وه او د قربانۍ چې نبی علیه السلام به کله قرباني کوله څاروي به یې راپرځول. ګویا یو خبره کوم، نبی علیه السلام به د خپل امت دپاره هم ګورې یو قرباني کوله، دا دې دپاره الله چې زما په امت کې داسې بېوسه خلک شته، الله د قیامت د سبا پورې که زه پیغمبر ژوندی یم د هغې دپاره به قرباني کوم. نو علما کرام فرمایي چې کوم انسان وس واله بنده دی د هغه وس کېږي نو که قرباني د ځان دپاره کوي یو حصه دې پکې د نبی علیه السلام مبارک دپاره هم نیسي. زما محترم دا ګوره په ځان باندې دغه کې چې وس ته کېده الله وس تر کړی د نبی علیه السلام مبارک دپاره هم یو قرباني کوو. دا کثرت عشق دی. وایي هغه اوښه چې کله به نبی علیه السلام اوښې راپرځولې یا قرباني به یې کوله څاروو به رامنډې والې او نبی علیه السلام ته به یې غړانګه په اوږې نبوت باندې کېښوده او چغې به ویلې د الله رسوله مخکې مونږ قربان که، مخکې مونږ ذبحه که د الله رسوله، ځکه د هغې شفقت نه نبی علیه السلام. نبی علیه السلام یو اوښه ساتلې وه چې کله نبی علیه السلام مبارک وفات شو د هغه اوښه به ګرځېده خوراک یې نه کوو. جي عشق ته ګوره، موږ ځان ته انسانان وایو جي د پیغمبر عشق نه لرو. راشه نن د زناورو رابطه او د زناورو عشق وګوره. وایي اوښه به ګرځېده ناره خوراک یې نه کوو. ابوبکر صدیق او عمر فیصله وکړه وایي په زور یې رونیسئ د پیغمبر اوښه ده، ګوره که داسې مړه شوه الله به تپوس کوي. وایي اوښه یې رونیوله په زور یې خوراک ورکړو، اوښې قسم کړی چې زما پیغمبر نشته زه په دنیا کې څه کې په ما یو لذت هم نه لګي. وایي هغه اوښه وتښتېده د جنت البقیه و مقبره د حاجیانو عمرې والا ته پته لګي په هغې کې پرېوته په غنو کې او نه راپاڅېده تر دې چې د لوږې نه هغه اوښه چې کوم دی د دنیا نه لاړه. زما محترم دا عشق د نبی دی. د هغې وجه دا وه چې نبی علیه السلام به په څاروو باندې ډېر شفقت کوو.